الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم وقال تعالى وعجبت إليك ربي لترضى الله رب العالمين حمد وسلام جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى درود وسلام وبعد زمان معزز ومحترم الله رب العالمين چې موږ د دنیا کې پیدا کړیو زموږ د پیدایش مقصد هغه محمل او بیکاره او عبث نه و بلکې رب العالمین چې کوم مقصد دپاره موږ د دنیا ته رالېږلي یو هغه مقصد دپاره الله رب العالمین د آدم علیه السلام نه نیولې تر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې انبیاء کرام راولېږل او دې انبیاءو ته دا ډیوټي او دا ذمهواري ورکړله چې خپل امت د دې خبرې نه خبر کړي چې چا زما په لار باندې تګ وکړو نو د هغې دپاره رب العالمین جنت او نعمتونه تیار کړي دي او کوم خلک چې زما د لارې نه واورېدل نو رب العالمین د هغې دپاره جهنم او قهر او غضب تیار کړی دی زما محترمو الله رب العالمین موږ ته د دې د وجې نه کراما کاتبین مقرر کړي دي چې سبا موږ د الله رب العالمین مخې ته ودرېږو او رب العالمین زموږ نه تپوس کوي چې انسانه دا کار دې کړی ولې دې کړی دا کار دې کړی ولې دې کړی نو بیا موږ منکر کېدی نه شو ځکه زموږ د دنیا دا ماحول دی چې کله موږ کوم کار وکړو او په هغه کار کې ونیولی شو نو سمدستي د هغه کار نه انکار کوو منکر کېږو چې یاره ما خو دا کار نه دی کړی زه خو ته خبر هم نه یم الله رب العالمین فرمایي انکار د قیامت په ورځ باندې او د الله رب العالمین مخې ته هغه نشته دی ولې یوم تشهد علیهم السنتهم وایدیهم وارجلهم بما کانوا یعملون د الله رب العالمین چې موږ له کوم خپې لاسونه ژبه سترګې غوږونه دا راکړي دي دا به د قیامت په ورځ باندې زموږ ګواهي کوي بیا به دا انسان د خپل اندام ته ووایي چې لم شهدتم علینا په موږ باندې ولې ګواهي ورکړې څه خبره ده همدا ته به سوځېږي جهنم کې زه خو نه سوځېږم دیو به ورته وایي چې انطقنا الله الذي انطق كل شيء ما ته پته نشته دی ما خو الله ګویا کړم الله رب العالمین راته ویل چې ها اوس حال وایه د انسان څه څه به د دنیا کې کړي ما د انسان له 80 کاله 80 کاله 50 کاله ژوند ورکړی د په دې دنیا کې په دې ژوند کې څه کړي دي نو دا لاس به وایي چې الله د فلاني ځای کې فلاني ټایم باندې په فلاني وخت کې د دا کارونه په ده باندې کړي دا خپې به وایي چې الله دا دې فلاني ځای ته تللی و نیکۍ ځای ته تللی و د بدۍ ځای ته تللی و درس د قرآن کریم ته راغلی و دا به حال وایي دغه شان دی مونږ دا غوږونه چې دی دا ګنډ اورېدلی و
د دغه خبرې به یې اورېدلې وي همدغه شان دا سترګې دا ټول به الله رب العالمین را ګویا کوي نو هیڅ قسم ته پټېدل او هیڅ قسم ته خوا دفاع کېدل هغه نشته دی زما محترم او بل لویه خبره چې مونږ انسانانو کې هغه راننوتې ده هغه څه شی دی بې ځایه سپکې سپورې ویل بې ځایه یو بل ته بد رد ویل بې ځایه یو بل ته کنځل کول دا لویه فتنه دا زمونږ کې راننوتې ده ولې موږ د الله رب العالمین د عذاب او د الله رب العالمین د قهر نه غافل یو صرف دغه یو خبره موږ ذهن کې ساتلې ده چې زه الله رب العالمین غفور رحیم دی بخښنه به راته وکړي خو الله فرمایي چې نبئ عبادي اني انا الغفور الرحیم پیغمبره دا زما بندګان د دې خبرې نه خبر کړي چې زه بخښونکی مهربان یم ټیک ده خو دا بل لفظ هم ورسره لږ یاد کړه چې وان عذابي هو العذاب الألیم چې ته نه منې کېږي زما گرفت دا ډېر سخت گرفت دی بیا ډېر سخت په دې باندې رانیسم وګورئ زما محترمو په دې وړه خبره باندې زمونږ د 500 کالو نیکي هغه بربادېږي ګوره دا یاد وساتئ دې خبرې ته دې ګناه ته دې کنځل دې بد رد دې یو کس سپکاوي ته سپک مه ګورئ ولې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو صحابه سره ناست من المفلس فیکم ازما صحابه د دې خبرې خبر راکړي چې تاسو غریب څوک دی هغه فرمایي چې الله رسول غریب هغه انسان دی چې مال ورسره دی دولت ورسره دی بنگلې ورسره دی ګاډي ورسره دی هغه ورته ویلي چې او ستاسو په نسبت باندې لیکن رب العالمین په نسبت باندې غریب هغه انسان دی چې دنیا کې 50 کاله 80 کاله ژوند تیر کړی وي او سره د 50 او 80 کاله ژوند نه دی نیکیانې صدقې ورکړې وي منځونه یې کړي وي نوافل یې کړي وي درس د قرآن ته ناست وي ذکر اذکار یې کړي وي وګوره څونه ډېر کارونه یې کړي الله رب العالمین د رضا کولو ډېر کارونه یې کړي دي که نه خو چې کله د الله رب العالمین سره د قیامت په ورځ باندې ودرېږي او الله حساب شروع کړي اوږد لین به جوړ شي هر یو کس به دا وایي چې الله دې پلاني د قیامت په ورځ به د دنیا کې پلاني ځای باندې په پلاني ټیم کې ما ته کنسل کړی د مالا هسې بې ځایه سپېړه را کړې وه د بې ځایه ما چې دی نو د خلکو مخکې بې عزته کړی وم د داسې کړی وم د داسې کړی وم او چې یو اوږد لین را باندې ولګېږي او هر یو کس راته دا وایي چې الله د داسې کړي وو د داسې کړي وو د داسې کړي وو الله رب العالمین د ملایکو ته وایي چې د ده دا نیکیوالی او د یو یو راورکوئ موږ 50 کاله 80 کاله ځان ستړی کړو د شپې پاڅېږو سهار مانځه ته وختي راځو په تیاره کې د غرمې مانځه ته راځو ماښام ته قرآن کریم تلاوت کوو صدقې ورکوو زکات ورکوو هر څه کوو خو دا وړه خبره ګوره زموږ په ذهن باندې هسې ښکاري هسې لاره کې څوک روان یې چې سپېړه هسې په لار باندې یو روان یې او دوی رکشه یا داسې نور څه ورته ووایو یا نور څه خوا دېخوا ورته وکړو یا یو کس ولاړ یو هغې ته په خلکو په منځ کې بد رد ورته ووایو د هغې سپکاوی وکړو هغه بې عزته کړو خو دا وړه خبره مونږ ته ښکاري موږ څه وشو نو وړوکی ماشوم دی خپل کار وکړي نه په دې باندې زمونږ د دې 50 کالو دا نیکي بربادېږي زما محترم ملایکو ورته وایي چې الله ده خو ډېر ورانی کړی دی نیکیانې ختمې شوې اوس څه چل وکړو الله به وایي دا کوم لین چې ولاړه د دې دا بدي راوالی د ده ته به نامعمال کې واچوي دا هغه خلکو بدي هغه به راغسته کېږي او زمونږ نامعمال کې به اچولی کېږي بیا به الله وفرمایي چې اوس یې پړ مخ جهنم ته راکړی دا 50 کاله 80 کاله خواري هغه نیکي هر هغه شی هغه زمونږ نه هسې عبس او بېکاره لاړو زما محترم دې خبرې ته لږ توجه او سوچ پکار دی چې هر قسم نیکي مونږ کوو هغه نیکي ته سپک نه دی کتل پکار هر قسم بدي مونږ کوو هغه بدي ته سپک نه دی کتل پکار حذیفه رضی الله عنه چا تپوس وکړو چې ته خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم رازدار یې دا د رسول الله هر قسم راز خبرې ده ما ته دا ووایه چې دا منافقت باید څنګه راځي انسان زه خو چېرته منافق نه یم لکه عمر رضی الله عنه تپوس کړی هغه ورته وویل چې کله ته په دنیا کې ژوند تېروې او ته چې کله نیکي وکړې نو هغه نیکي تا خوشحالوي
او کم بدی چې تو کې او هغه بدی ته خفقه او پادې نه بعد ګناه نه بعد سمدستي ته چې دینو الله نه بخنه غواړي استغفار کې الله ته رجوع کې نو هغه چې هغه کار ما سره کېږي فما جعل الله لك منافقا الله رب العالمین په دې خبره باندې منافق نه ګرځي مال چې کوم موضوع را کړی و هغه د الله رب العالمین د رضا کولو اسباب چې رب العالمین په کوم خبر باندې رضا کیږي دا خبره ابتدا کې ما ځکه تاسو ته زما محترم چې مونږ ته هر اتوار په ورځ باندې یا 15 ورځې باندې هر اتوار علما راځي بیان راته کوي خو زمون په ذهن کې زمون په زړه کې هغه ذهن نه نسی ولې چې مونږ ګناه ته ګناه نه ګڼو وړه ګڼو غټه نه ګڼو او ثواب ته ثواب نه وایو دا څه شی دی که یو 15 روپۍ ورکړي یو 10 روپۍ ورکړي دا داسې شی دغه شی دی دې وجې نه ما دا ویلې چې ګناه ته به وړه نه ګورو او نیکي ته به غټه نه ګورو بس چې څه مې وکړل بس الله رب العالمین د هغې نه د اجر د ثواب طلب وکړه اوس راځو دې خبرې ته چې رب العالمین په کومو کارونو باندې رضا کېږي رب العالمین چې رضا کېږي زما محترم هغه اول ایمان دی دویم کم عمل چې موږ کوو چې په هغې کې اخلاص وي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین او دا رضا دا د انبیاء صفت دی زما محترم څنګه د انبیاء صفت دی لکه موسی علیه السلام هر کار کې جلدي کول الله ورته ویلي وما اعجلك عن قومك یا موسی څه جلدي راغستی د قوم په باره کې موسی علیه السلام موسی علیه السلام ورته فرمایي چې وعجلت الیک ربی جلدي څنګه کوم چې الله تعالی نه راضي شي ګوره هر کار کې جلدي والی په کار دی دا نه چې لږ صبر وکړه سوچ مې کومه یاره مشوره به مې وکړم که دا کار وکړم او که ونه کړمه نه د انبیاو صفت دی زما محترم الله رب العالمین زر رضا کول په کار دی داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام مبارک هم الله فرمایي چې هغه څه ویلي هغه همدغه خبره کړې وه چې الله مونږ چې دی نو دا ټول کارونه چې کوو څه دپاره کوو دې دپاره کوو چې ته زمونږ نه په دې باندې څه شی شي راضي شي ولې وګوره ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه او زه د نیک عمل کوم څه د وجې نه د دې د وجې چې الله تعالی نه راضي شي او زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه هم دغه خبره کړې ده چې کله د هغه زوی ابراهیم وفات شو نو دا خبره وکړه چې سترګې جړېږي زړه خفه دی خو موږ د الله رب العالمین په حکم او د الله رب العالمین په مرضۍ باندې سي راضي وګوره رضامندي د الله رب العالمین په هغه ځای کې هم لټوي بل لوی نیکبختي تاسو وګورئ زما محترمو چې کوم انسان د الله رضا لټوي قیامت په ورځ باندې جنت کې الله رب العالمین د خپل رضا یخې ده عرش د پاسه خپل ځان سره یخې ده جنتیانو به چې کله الله رب العالمین جنت ته داخل کړي تپوس به وکړي تاسو خوشحاله جنتیان به کوي چې الله ولې نه خوشاله دومره لوی جنت نعمتونه دا عیشونه دا خوشحالیانې الله به ورته وایي دین هم یو ښایسته شی دی چې هغه زه تاسو ته در کوم څه شی دی نن نه بعد زما رضا ستاسو دپاره ده او زما د طرف نه تاسو باندې هېڅ قسم د غوسه او سختي به نه وي وګوره څومره لوی نعمت الله رب العالمین ورکړی دی همدغه شان د صحابه کرامو په باره کې رب العالمين فرمائي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه الله رب العالمين سجدي او دارو کوګانی چې کوي څه د وجې نه کوي د الله رب العالمین رضا لټوي تاسو وګورئ زما محترمو دا صفات د چا دي د انبیاء او د صحابه کرامو دا صفات دي خو اوس مونږ ته څه پکار دي مونږ به څه شی کوو مونږ چې کوم عمل کوو په دې عمل کې ټولو کې اول اخلاص پکار دی چې الله دا عمل کوم خالص تا د وجې نه کوم ځکه الله رب العالمین فرمایي چې یو انسان د ګناه وکړي تاسو ما مخکې د حذیفه رضی الله عنه هغه حدیث پیش کړو که نه فما جعل الله لك منافقا الله رب العالمین منافق ته نه ګرځولی په دې کې هم وګورئ د څه د وجې نه چې خوشحالېږي انسان په نیکۍ باندې
چې انسان ګناه وکړي او توبه وباسي او الله رب العالمین د سر په سجود شي. الله قرآن کې فرمایي ومن یغفر الذنوب الا الله. دا انسان چې دی جمعات ته راغی او الله د سر په سجود شو، الله ته چې دی نو عاجزي او انکساري وکړله، د څه د وجې نه د ده په ذهن کې دا خبره ده چې ومن یغفر الذنوب الا الله. ای الله ستا نه ما سوا ګناهونه به نور څوک معاف کړي؟ چا له لاړ شم، چا نه وغواړم، د چا خواله ورشم، چا د عاجزي او انکساري وکړم؟ دا صرف څه د وجې نه زما محترمو، دا د اخلاص او دغه د وجې نه چې دی د انسان په زړه کې اخلاص موجود دی، ځکه الله نه راضي. علما هم فرمایي چې انسان کوم عمل کوي په هغه عمل کې دوه کارونه دا لازمي کول پکار دي. په دې باندې بیا الله رب العالمین راضي کېږي، خو چې کله دا دوه کارونه نه وي نو رب العالمین په هغې باندې نه راضي کېږي. اولنی اخلاص پکار دی. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. الله رب العالمین موږ ته حکم د څه شي باندې کړی؟ په اخلاص باندې کړی دی چې ته څه شی وکړه، اخلاص په خپل ځان کې پیدا کړه. دویم د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري متابعت پکار دی. محترمو ټولو کې اول به موږ راشو د مانځه ته چې موږ دا مونځ کوو نو څه دپاره کوو چې رب العالمین رانه راضي شي. مونځ خو هر سړی کوي، شیعګان هم مونځ کوي، عیسایان هم خپل عبادت کوي، سیکان هم خپل عبادت کوي، خو دا عبادت چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه نه وي رب العالمین وایي نه قبلې زما محترم. وګوره سهار چې موږ راپاڅېږو الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خپل لاسونه انځل پکار دي. تاسو دا خپل لاس په لوښي کې منه نه باسئ، د لوښي نه دا اوبه په لاس باندې راواړوئ. وګوره چې یو ځل انسان په لاس باندې اوبه راواړوي نو لاس یو ځل باندې پاکېږي که نه پاکېږي؟ پاکېږي. خو پیغمبر څه فرمایي چې دلته به لاس 3 ځل وینځئ. چې زه په 3 ځل باندې لاس وینځم متابعت د چا راغی؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم. په یو ځل باندې اوس ما لاس پاکېږي، څه ګنده خو نه دی. خو پیغمبر راته حکم کړی دی ومن یطیع الرسول فقد اطاع الله. چا چې د پیغمبر اطاعت وکړو هغه داسې شو د چا اطاعت وکړو؟ د الله اطاعت وکړو. دلته په هغې باندې الله رب العالمین رضا کېږي. بیا چې موږ مانځه ته ودرېږو نیت تړو، دا رفع الیدین ته اوس ما محترمو موږ اهل حدیثو کې دا لوی مرض دی چې بس موږ په ذهن کې دا خبره اچولې چې موږ اهل حدیث شو بس د جنت ته قدران شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان مانځه ته ودرېږي نو هغه د لاسونو اوچت وي حسب منکبۍ تر اوږو پورې، یا د غوږونو دا نرم ځای نه دې ځای پورې دا لاسونه اوچت کړي. موږ چې شی کوو موږ چې کوو هسې دا ټونګه پکې ووهو زما محترم، او ذهن هم څه راځي چې بس خو رفع الیدین هم وکړو. نه، حکم موږ د کوم ځای ته شوی دی؟ د حسب منکبین پورې شوی د اوږو پورې، یا د دې د غوږونو دې نرم والي دې پورې دا حکم شوی دی. او موږ څه کوو؟ داسې کوو که نه کوو؟ اوس به ډېر خلک داسې لیدلي وي لیکن دې باندې پیغمبر حکم نه دی کړی او الله به نه راضي کېږي. هغه اسبابو کې دا نه راځي ځکه دی کې د متابعت رسول الله صلی الله علیه وسلم استعمال کړی. همدغه شان چې سجده کوو پیغمبر موږ ته فرمایي چې سجده کوئ نو په 7 اعضاو باندې وکړئ. ګوتې د خپې، دا زنګونان، لاسونه او دا تندی او پوزه، 1 2 3 4 5 6 او دا دواړه په یو باندې صاف کړي وشو. اوس چې په دې سجده کې موږ راپاسېږو لاس اوچت کړو، سر ګرو یا ملا ګرو یا خېټه ګرو نو څو شو؟ د موږ د یو کم شو که نه شو؟ حکم چې کوم موږ د شی په هغې کې نقص راغی که نه؟ هغه زمونږ مونځ ځان هم ستړی کړو راغلو خو الله رب العالمین په هغې باندې رضا نه شو. ځکه چې کله الله رب العالمین ته انسان ودرېږي او دا ذهن ته راولي، ځکه علما فرمایي چې خشوع څه ته وایي؟ خشوع هم دې خبرې ته وایي چې انسان کله مانځه ته ودرېږي او ذهن ته دا خبر راولي چې زه داسې یو ذات ته ولاړ یم چې هغه د مالک الملک ذات دی، اسمانونه یې پیدا کړي، ځمکې یې پیدا کړي، ما له رزق راکوي، ژوندي کول مړه کول کوي. د قیامت په ورځ به زه د هغې مخې ته ودرېږم. الله دې انسان کې چې دا تصور انسان ذهن ته راولي نو الله دې کې خشوع راځي. خو چې کله بیا دا انسان ودرېږي او دا چې دی نو
اخوا دغه سوچونه شروع کړي د خپل د کور او د خپل د دکان او حسابونه شروع کړي الله رب العالمین اوله کې ملائکه ته وایي چې زما بنده ما ته ولید او زما د دې من چې څومره پر دې ټول لري کوي لکه دا بنده ما ته ولاړ دی او ملائکه باندې په دې انسان باندې فخر کوي چې وګوره ومن يغفر الذنوب الا الله څوک دې بخون کې زما نه ما سوا ځکه ما ته دا ولاړ دی او چې کله وایي دا انسان سوچونه خوا دې خوا کې حسابونه شروع کړي نو الله وایي چې دا بغیر ورته دا پردې واپس راوګرځوي مونږ وکړو خپل ځان هم فارغ کو ولیکن زمون موږ د دې بل اسمان نه باندې نه ختل واپس په موږ باندې راوګرځید د الله رب العالمین د رضا کولو سبب هغه راغلی زه تاسو دا خبره په دې وجه بیانوم چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په متابعت کې چې موږ اعمال وکړو په هغه باندې رب العالمین زموږ نه راضي کیږي موږ ډېر عملونه کوو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې نه لکه وګورئ او دسته چې کینو پیغمبر مونږ ته فرمایي صلی الله علیه وسلم چې بسم الله وایه بس دومره حکم راته شوی دی اوس که مونږ دا وایو چې بسم الله الرحمن الرحیم رحمان الرحیم څه غلط خبره نه ده یا څه خپل الفاظ نه دي خو د پیغمبر حکم نشته هغه راته چې صرف بسم الله وایه اوس که مونږ رحمان الرحیم وایو نو دا عمل زمونږ نه قبلېږي او نه رانه الله په دې باندې رضا کېږي روټۍ ته چې کینو پیغمبر حکم دی چې صرف بسم الله وایه چې هلته موږ رحمان رحیم وایو حکم راته نشته دی د مانځه نه بعد چې موږ کله اذکار وایو تاسو به ډېر خلک لیدلي که نه چې کله سلام وګرځي سمدستي وایي بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول وګوره څونه ښه الفاظ دي بسم الله الرحمن الرحیم څه بد الفاظ دي نه لا اله الا الله څونه ښه الفاظ دي ولیکن د پیغمبر حکم نشته دی الله به نه راضا کېږي زما محترمو پیغمبر موږ څه فرمایي ابن عباس رضی الله عنه روایت ده چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مونږ ختمېدل په څه باندې معلومولو بالتکبیر په الله اکبر باندې بیا به فرمایي چې بیا د هغې نه وروسته اول به څه الله اکبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام دا دعاګانې پکې راغلي هغې نه وروسته بیا نور دعاګانې زما محترمو معاذ رضی الله عنه فرمایي چې ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ وفرمایل چې ای معاذ زه تا سره محبت کوم اول چې اواز ورباندې وکړل چې لبیک وسعدیک یا رسول الله زه تا سره مینه کوم هغه چې پیغمبر زه هم تا سره مینه کوم خو چې ما سره مینه کوي تاسې یو څو کلمات درته ښیم چې فلا تدعن فی دبر کل صلات چې دا کلمات د هر مانځه نه بعد مه پرېږدئ وګوره د پیغمبر محبت دی الله پکې رضا کېږي کوم دی کلمات څه دي معاذ رضی الله عنه خوشحاله دي چې د الله ماله رضا کېږي او پیغمبر محبت ماته ملاوېږي څه دي اللهم اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک مونږ چې شیخ زما محترم مونږ چې امام یو سلام نه ګرځولی بل سلام سره مونږ چې دی سنت ته ودرېږو ټیک ده سنت کول پکار دي دا زه دا نه یم چې مې کوئ خو دا اذکار ویل د دې اجر او ثواب ډېر دی لکه د لمانځه نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې آیات کرسي وویل نو د جنت او د انسان په تګ کې حائل څه شی دی صرف مرګ دی دا انسان چې مړ شي ډایرکټ الله رب العالمین جنت ته بوځي پیغمبر حکم کړی دی اوس ته چې منې او که نه منې ستا عقل یې منې او که نه منې ستا ذهن دا تسلیموي او که نه تسلیموي خو پیغمبر ما ته حکم کړی دی په دې باندې ما نه الله رضا کېږي دا کول پکار دی زما محترم همدغه شان دی درې دېرش سبحان الله درې دېرش الحمدلله څلور دېرش دی الله اکبر یا درې دېرش دی الله اکبر او یو ځل لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دا دعا ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې انسان ګناهونه رب العالمین معاف کوي وان کان مثل زبد البحر اگر که د سمندر د زګونو برابر ولې دی سمندر باندې څونه زګ راځي زما محترمو زموږ سترګې هم نه ویني په دې وړوکي عمل باندې رب العالمین رضا کېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم متابعت راځي ګناهونه به معاف کېږي دا ټول اعمال زما محترم هغه څه دي کول پکار دي همدغه شان دي صدقه ورکول دا نه چې صرف
زیاته صدقه ورکو نو الله به راضي شي او چې کوم ورکو نه په دې کې اخلاص پکار دی ریا نه پکار د غزوه تبوک موقع باندې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د چندې اعلان وکړو ټول صحابه لاړل خپل کور دی مال راوړ ابو بکر رضی الله عنه ټول مال راوړ عمر رضی الله عنه نیم مال راوړ عثمان رضی الله عنه څومره اوخانو د هغې باندې چې کوم مال دی هغه ټول یې ول راوړ رسول الله مخې ته کېښود چې دا واخله یو صحابي دی کور ته لاړ ټول یې ولټه هېڅ پیدا نه کړې صرف لږ شان کجورې نه پیدا کړې او هغه کجورې په کڅوړې کې اچولې دي او پټې ځان سره راوړلې دي چې راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم دربار ته پټې نیولې دي شرمېږي صحابه چې مال ورکړی دی زما دا کجورې به دا به د دې به څه حیثیت وي الله رب العالمین ته د هغې دا اخلاص دومره خوښ شو چې د اوو اسمانونو بره د عرش نه بره پیغمبر ته وحی راولېږلی چې ستا یو صحابي دی دومره په زړه کې اخلاص موجود دی د هغې اخلاص نه کورې ولټول څه پیدا نه کړه هغه کجورې پیدا کړې دا کجورې د هغې نه قبول یې کړه هغه ته ووایه چې راشه او راوړه دا کجورې وګوره څه شی دي څلور پنځه کجورې دي په څلورو پنځو کجورو باندې څه کېږي اسم نه کېږي خو رب العالمین څه ته ګوري د انسان زړه ته د انسان اخلاص ته ګوري په هغه ورکوړې خبره باندې الله رب العالمین رضا شو دغه صدقه ورکول زما محترمه دا هم د الله رب العالمین د رضا کولو یو سبب دی او انسان په دې باندې جنت ته حاصلېږي د متقي صفاتو کې الله رب العالمین دا صدقه اچوله یخې دی لکه الله رب العالمین فرمایي چې وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين جلدی والے او کې نیکی طرف ته او هغه نیکی او هغه جنت چې الله رب العالمین دا غیب لنواله د اسمانونو د ځمکې برابر یخې دی او دا جنت الله چاله تیار کړی دی متقیانو له تیار کړی اوس متقي څوک دی دا صفات د متقي واورئ چې الله رب العالمین رضا کېږي ځکه دا صفات په قرآن کریم کې راوړي دي که نه رضا کېدی نو ولې خپل کتاب کې دا صفات راوړل ينفقون في السراء والضراء متقي څوک دی هغه انسان دی چې په خوشحالۍ کې هم صدقه ورکوي او په خفګان او په غم کې هم څه کوي د الله په لاره کې صدقه مونږ څه کوو غم را باندې راشي تکلیف را باندې راشي صدقه ورکوو یا صدقه ترد البلاء دا بلا دا مصیبت را شي ختم شي او چې کله خوشحالي را باندې نو تکبر کوي په لوی کیو څه وایو دا ما خپله ګټلې ده په دې باندې ما خپله محنت کړې ده قارون چې ویل انما اوتیته على علم عندي چې هغه ته چې قارون الله دا مال درکړی دومره تکبر مه کوه د الله په لاره کې لږ خرچه وکړه زه خپل کار کوم انما اوتیته على علم دا ما د خپل د ځان د وجې نه خپل دغه راکې و جذبه راکې وه خپل محنت مې کړی دی خپل ځان مې ستړی کړی دی الله پکې چې کله والا راکړی دا خو ما محنت کړی دی انما اوتیته على علم عندي زما چې کوم صلاحیت او هغې د وجې ما ته دا میلاو شوی دی الله څه فرمایي ګوره تکبر د الله رب العالمین نه دی خوښ نو څه یې ویلې فخسفنا به وبداره الارض الله یې موږ په ځمکه کې داسې راښ کړ د کور ټول موږ په ځمکه کې راښ کړ بیا الله رب العالمین دریم صفت د متقي څه ښودلی دی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس چې خپل غصه څکي او عفو کوي خلکو ته سلیمان ابن مهران رحمه الله د هغې یو وینځه وه هغه خپل وینځې ته ویل چې ورسه ماله د اودس اوبه راوړه چې د اودس اوبه یې راوړه چې څنګه یې راوړلې د داس نه وښویلې د هغه په کپړو باندې وغورځېد سخت ورته غوسه شو چې دا دې څه وکړل هغه وایي چې ګوره الله وایي چې والکاظمین الغیظ هغه خلک داسې وو چې د قرآن الفاظ به ورته بیان کړه سمدستي ایغ نیغ به شو هغه وایي صحیح ده زه معاف کړې هغه وایي معافي صرف نه الله فرمایي چې والعافین عن الناس عفو وکړه بس دا خبره بیا په ذهن کې مه راوله چې کله زه یو انسان سره داسې یو ورانې وکړم هغه ټایم کې ما ته وایي چې ته معاف مې کړې او چې بیا مخې ته ورشم بل ته وایي چې ګوره دا هغه ما سره داسې وکړه ما معاف نه الله فرمایي چې والعافین عن الناس هغه چې دی نو سمدستي هغه ازاده کړي چې زما ته ازاده چې نه دې وینم او نه راته دغه یادېږي نن سبا خو وینځې نشته دی نو د دې والعافین عن الناس والمصداق به موږ څنګه جوړېږو
دا به داسې جوړېږي محترمو چې الله رب العالمین هم زمونږ نه پکې رضا شي چې موږ کوم عمل کوو اول به خپل زړه کې اخلاص پیدا کوو بیا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري باندې وکړو او درېم چې کله موږ کوم کار وکړو کوم انسان معاف کو یا کوم انسان هم چې دی نو چا سره نیکي وکړله یا هم چا درسه یو 50 روپۍ ورکړلې نو بیا به دا نه کوو چې یاره هغه ځینې لاړ شو یا چې 2-3 کسان ناست وي یا ته خبر نه یې فلاني سره مې داسې کار وکړو فلانی دومره مجبور و دومره مې دا پیسې ورکړلې دا مې وکړو هغه مې وکړو بیا د هغې نه لاړ شو دوکان کې ناست یا بل مجلس یې هلکه ته خبر نه یې هلکه ما داسې فلاني سره داسې کار وکړو فلاني له مې دومره پیسې ورکړلې فلاني سره مې دا وکړو دا نیکي مې وکړه دا نیکي مې وکړه مونږ چې مجلس ناست یو چې یو بل قسم خبرې نه یې کړې او خپل هغه نیکیګانې نه یې شمارلې نو په مونږ باندې ټیم نه پاس کېږي لکه دا لوی خبره مونږ کې دا دی چې کله مونږ شپې تهجد ته راپاس کړو که نه بیا سهار لمانځه چې راشو نو بیا خلک ته هلکه بېګا خو ستوري ډېر زیات هلکه بېګا خو موسم داسې و هلکه بېګا باران شي او تا ته پته نشته دی مونږ ته پته چې ته پاڅېدلی عبادت ته او تهجدو ته دا خبرې کول دا یو قسم ته ریا کې راځي زما محترمو په دې باندې الله رب العالمین ناراضه کېږي ځکه هغه مشهور حدیث دی چې الله رب العالمین به جهنم اور په 3 کسانو باندې بلې څوک دي یو مجاهد دی یو مالدار دی یو طالب علم دی یا عالم دی مجاهد به چې راوځي چې ولې یا الله داسې یو ځای نو داسې یو کافر ما نه دی پرېښی چې هغه ما نه وي وژلی ټیک ده صحیح دی سخي به راوځي چې الله ما له دا کوم مال دا کړو داسې یو جومات داسې یو مدرسه داسې یو یتیم غریب کور مې نه دی پرېښی چې هلته مې نه ورکړی ټیک ده عالم به راوځي چې الله تا چې کوم علم را کړو داسې یو ځای نه دی کوڅه بازار جومات مدرسه چې ما ستا علم نه دی پرېښی ټیک ده الله به ورته وایي چې او تاسو دا درې واړه دا کار کړی دی نو څه دپاره مجاهد ته وایي چې مجاهد تا دا کار کړی دې دپاره چې خلک تا ته غازي وایي مجاهد وایي دا ډېر تکړه سړی دی دومره وهل یې وکړو دا یې وکړو هغه وکړو دنیا کې تا ته ویلی شي ما سره داسې نشته سخي ته به وایي چې او تا دا کار کړی و ټیک ده خو دې دپاره چې څه ماتم تایز وی دی که نه دومره پیسې جمع کړي دومره مال لري سم د ادم تایز وی داسې وایو که نه وایو دنیا کې تا ته ویلی شوي دي عالم به راوستی چې دې دپاره چې ته خو مفتي صاحب یې ته خو عالم یې او ته خو دا یې ته خو دا یې هغه تا ته په دنیا کې ویلی شوي نن سبا مصیبت دا دی زما محترمو چې څوک یو عالم راغواړي او د هغې دپاره خبرولو دپاره پوسټر کې د هغه نوم لیکي او که لږ شاید دې څه د هغې یو صفت ولیکي اول خو په کار نه ده خو بیا هم که ولیکلی شي دا د هغه خلکو مینه او محبت د دې عالم سره وي ځکه لیکي ګینې نو هغه څه دې عالم او دې کس ته ویلي نه دي چې ته زما داسې داسې صفات ولیکه او دا ولیکه او دا ولیکه خو د دې خلکو د دې عالم سره مینه ده محبت دی د هغې درس د هغې وینا مؤثره ده هغه خوشحالېږي په هغې باندې مونږ څه کوو مونږ سمدستي هغې پسې خبرې شروع کړې چې ځان ته داسې خبرې نه دي او ځان ته دا نه دي او دا نه دي پکار دا ټیک ته نه دي پکار خو یو سړی چې د مینې او د محبت د وجې نه لیکي د څه د وجې نه مینه او محبت کوي چې د عالم دی د الله رب العالمین د رضا دپاره چې الله راضي شي رانه د علماو صحبت او د علماو سره مینه په دې باندې رب العالمین رضا کېږي زما محترمو په دې کې څه ګناه او قباحت نشته خو مونږ هر څه پرېږدو د رسول الله تابعداري پرېږدو اخلاص د خپل د زړه نه وباسو او په دې عامو خبرو کې اخوا دېخوا تا ویلې ما ویلو کې نه نوځو بیا هر څه زمونږ نه هېرېږي زما محترمو پکار دا دی چې مونږ د الله رب العالمین د رضا کولو هر هغه سبب چې په هغې باندې مونږ الله رضا کېږي هغه وکړو دا نه چې یاره دا کار کوم پته نه لګي چې دا به څنګه وي نه وکړه خپله سوچ وکړه چې یاره او دا ذهن کې راوله چې الله زه صرف دا کار کوم ستا د رضا لپاره یا الله چې ته رانه راضي شي سبا ته رانه تپوس وکړې چې انسانه
دا کار دې کړی ولې دې کړی زه به ورته وایم چې الله تا په قرآن کې ویلي تا خپل پیغمبر را لېږلی رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه راته دا خبره کړې وه چې دا کار وکړه په دې باندې الله راضي کېږي د خلکو خبرو باسې مه ګرځئ چې خلک به څه وایي خلک چې هر څه وایي وایي به خو لیکن موږ به هر هغه کار کوو چې په هغې باندې موږ نه څوک راضي شي الله راضي شي او دې خبرې به سخت توجه پکار دی چې د چا ته بد رد ویل چا ته کنځل کول د چا بېعزتي کول چا د سپکاوی کول څوک هسې خفه کول دې باندې زموږ دغه اعمال زما محترمو بربادېږي دې ته ډېر خیال پکار دی دې ته ډېر سوچ پکار دی ځکه علما فرمایي یو انسان دی چا پسې خبرې وکړلې او که دغه خبرې ته د دې انسان مخامخ وکړې ستا اوس څه خیال دی دا انسان په هغې باندې خفه کېږي که خوشحالېږي خفه کېږي که نه او د یو انسان زړه خفه کول څومره لویه ګناه ده ولې چې کله الله رب العالمین آدم علیه السلام ته د ملایکو سجده وکړه ابلیس ونه کړله نو الله رب العالمین څه فرمایي چې ابلیس ته ولې د سجده ونه کړله دا آدم علیه السلام خلقت بیدی په خپل لاس مې پیدا کړی دی ونفخت فيه او دې کې ما په خپل خوله باندې چې کوم دی نو په دې کې روح اچولی دی ته ولې دومره لوی دغه کې هغه متکبر او ویل چې الله انا خیر منه خلقتني من نار وخلقته من طين زه خو دې نه غوره یم زه دې د اور نه پیدا کړی یم او دا دې نه خټې نه پیدا کړی وګورئ الله رب العالمین په دې انسان باندې دومره رحیم دی چې په خپل لاس باندې پیدا کړی دی او ستاسو څه خیال دی کوم یو انسان په دې دنیا کې چې کوم شی جوړ کړي که نه محنت پرې وکړي کوشش پرې وکړي نو آیا په هغه کار شي پسې چې دی نو کاڼی راغلی چې هغه راوالي او ټوټه ټوټه یې کړي کال پرې تېر کړي ځان ستړی کړي خرچه پرې وکړي سفر ورپسې وکړي او هغه شی هم په خپل کوشش په محنت سره جوړ کړي بیا هغې پسې کاڼی راخلي نه الله رب العالمین هم دا انسان په خپل لاس جوړ کړی دی او الله دا نه راخلي نه غواړي چې دا راواخلي په جهنم کې وغورځوي چې الله رب العالمین نه غواړي نو موږ ته هم دا پکار دي چې موږ د الله رب العالمین د رضا کولو کوشش وکړو او الله رب العالمین چې کوم اسباب موږ ته مهیا کړي دي هغه اسباب د موږ ځان تکړه کړو ځان ورته برابر کړو نو هله به چې دی نو موږ د الله رب العالمین رضا حاصله کړو او چې جنت ته موږ الله داخل کړي نو دغه رضا به الله رب العالمین هلته موږ له راکوي چې نن نه بعد زما غصه په تاسو باندې نه هر وخت به زه به تاسو چې شی ما راضي یم الله رب العالمین دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین زموږ نه راضي شي او رب العالمین د هغه اعمال زموږ نه واخلي چې هغه د هغې د رضا کولو او د هغې د جنت ته د تلو ذریعه وي او د هغه اعمالو د رب العالمین موږ وساتي چې هغه د جهنم د تګ او د رب العالمین د قهر او د غضب ذریعه ګرځېږي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام